لوور کوروم کې چې کله په کنووي منتې حمله وشوله نو کنووي کې کوم ګیر ګوډي وو د هغه ریسکیو کولو دپاره سیکورټي فورسز دستې هلته راورسېدلې. چې کله سیکورټي فورسز هغه ریسکیو کولو نو هلته د مکمي عام شهري خلکو هم ګوډي وو. نو هغه کې د سیکورټي فورسز او د په کنووي باندې کوم حمله کوونکو هغو په منځ کې نښته وشوله چې هغه کې د عام خلکو ګوډې هم وسولو. مقامي خلکو وینا تر مخه په دې کې تقریبا 23 د عام خلکو ګوډې سوي دي او د دې نه علاوه کوم د کنووي ګوډې وو هغو ته هم نقصان رسېدلی. په دې کې سیکورټي فورسز 4 کسان شهیدان شوي دي او ورسره دوه عام خلک چې کوم راهګیر وو هغه هم شهیدان شوي دي، 2 زنانه هم ورکې لګېدلي دي. دې نه علاوه بیا دا کوم حمله کوونکی وو دا کله کلي طرف ته لاړو، هغه پسې سیکورټي فورسز بله لاړلو چې هغه په وجې باندې په کلي کې هم ډېر جنګ شوی و، ډزونه شوي وو په یو بل باندې. هغه کې بیا دا یو کور و، د کور کې هم په دغه کور باندې ډزونه وشول، هغه په وجه باندې فایرنګ په نه پاس په دې کور کې اور ولګېدلو. دا کور کوم دا مکمل طور پر په مندورۍ په مقام کې وسولو، په دې کې هیڅ هم پاتې نه شولو. مقامي خلک چې کوم دي هغه ډېر ستونزو سره مخامخ شو، ویل یې چې واړه ماشومان، زنانه هغو د ډزو دونه مخکې دې نه مخکې په دغو ځایونو کې نه وه اورېدلې چې هغه کور مخې ته ورته دا ډزو شروع شوله. بیا هغه نه پاس کوم حمله کوونکي وو په هغو ویشتلو لپاره یا هغو پیچه کولو لپاره په غرونو باندې هم شلینګ وشولو، چې هغه وجې نه مقامي خلکو ته ډېر زیات نقصان ورسېدلو او مقامي خلک ډېر زیات پریشانه وو.